بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما عزتمندو. د روژې میاشت راغله او انتهایی دا ډېره زیاته خیرونو برکتونو والا میاشت ده. په دې روژه کې چې موږ د الله تعالی کم اهم عبادت کوو چې روژه نیسو، اوس دغه روژه موږ په بهترین طریقې سره نیسلو والا جوړ شو. په هغې کې زه تاسو ته یو مسلې باره کې خبره کوم چې ډېره انتهایی اهم مسله ده او بنیادی مسله ده. زموږ معاشره کې اکثر خلکو ته د دې باره کې پته نشته. هغې روژه ونیسي او ټوله ورځ په لوږه تنده کې تېره کړي او د هغې ګمان دی چې موږ روژه نیسلې ده خو د هغې روژه نه وي شوې. هغه مسله دا ده چې د پېشمني دپاره موږ راپاسو، په هغې کې خوراک موږ تر کم ټایمه پورې پوری شو. نو هغې دپاره الله تعالی حد مقرر کړی دی. قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تاسو تر هغه وخته پورې خوراک کوئ تر څو پورې چې تاسو ته د تور تار نه سپین تار نه ظاهر شوی. الله تعالی شپې له تشبیه ورکړه تور تار سره او ورځې له تشبیه ورکړه سپین تار سره. اوس خوراک چې مونږ شروع کو پېشمني له راپاسو نو صبح صادق پورې مونږ تاسو خوراک کولی شو، یعنی د سبا وخت چې داخل شي د هغې نه مخکې پورې مونږ تاسو ته د خوراک اجازت شته. وخت داخلېدو سره مونږ تاسو ته د خوراک د بندولو حکم دی. او زموږ هغه ملګري چې د هغې دا ګمان دی، زموږ معاشره کې دا خبره عام ده چې موږ تاسو تر هغه وخته پورې خوراک کولی شو تر څو پورې چې بانګ نه ختم شوی. یعنی خلکو ځان ته په کنډول کې اوبه ایښي او چې بانګ څنګه شروع شي نو هغې اوبه څښل شروع کړي او هغې ګمان دی تر څو پورې چې لا اله الا الله یعنی بانګ اخري کلمه نه ویلی شوې تر هغه وخته پورې د خوراک ساک ټایم دی. دا خبره بالکل غلطه ده چې د دې سړي روژه ونه شوه او د دې قضا په ده باندې واجب شوه. اوس موږ تاسو څونه داسې روژې نیسلې دي او موږ تاسو کې هر انسان ته خپله باره کې په خپله معلومه ده. نو اوس دا ما ضروري وګڼله چې تاسو ته زه د پېشمني که خوراک کم انتها ده د هغې کم اخري ټایم د هغې باره کې تاسو ته خبر درکړم. اوس الحمدلله نقشې موجود دي، زموږ په جماعتونو کې علما کرام موجود دي. هغې نه تاسو تپوس وکړئ چې پېشمني اخري وخت تر څه ټایمه پورې دی. مثال په طور باندې نن سبا بانګ ویلی شي په 4 بجې، نو 15 منټه کم 4 بجې تاسو موږ خوراک څښاک هغه بند کړي وي او مکمل موږ تاسو د روژې نیت کړي وي. دې نه پس کو څوک خوراک کوي د سهارې ټایم داخل شو خوراک کوي نو هغې نه پس د روژه نه کېږي. موږ تاسو په دې کې احتیاط وکړو. الله تعالی دې عمل کولو ته موږ تاسو ته یو ضروري خبر درکول غواړو. داسې اهم مسلې کم مونږ بیان کړې او انشاءالله آینده لپاره به هم مونږ داسې شریعت کمه زندگی را چې آیم نه مونږ تاسو خبر شو دا مونږ بیانو. د دې لپاره مونږ دا چینل جوړ کړی دی. اوس په دې کې کله چا څه اشکال وي یا څه تپوس وي انفرادي طور باندې نو هغه دې مونږ دا په کمنټس کې تپوس وکړي. الله